وجه باندې الله رب العالمین ستا عمل قابل قبول ګرځي او چې کله په عمل کې اخلاص نه وي نو بیا هغه عمل الله تعالی ته مقبول نه ګرځي ځکه الله رب العالمین قرآن مجید کې د دې آیات مبارکه لوستلی دی چې لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن ینالو التقوی لیکن الله رب العالمین ته اخلاص چې کومه دی هغه ستاسو رسیږي مخکې موږ د نیت متعلق خبره کړې وه چې د یو څیز دپاره د نیت وکړو نو هغه الله رب العالمین څه کوي قبلی یعنې که د آخرت نیت دې کړی و د یو عمل کې نو الله تعالی به قبول کړي او ثواب به درکړي که د دنیا نیت دې کړی و نو الله تعالی به د هغې هغه په دنیا کې ثمره درکړي خو لیکن په آخرت کې د هغې ثمره نشته اخلاص دا ډېر یو مهم ترین څیز دی او حدیث کې راځي جناب محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یقینا الله رب العالمین محبت کوي د هغه سړي سره چې هغه تقوادار وي د الله تعالی نه یری والی وي او غني وي او د هغې سره څه وي په پټه باندې صدقه ورکوونکی یا هر یو کوم عمل چې د هغه په پټه باندې کوونکی وي نو الله رب العالمین د دې سره مینه محبت کوي نو وجه سره وجه دا چې په دې عمل کې اخلاص دی او د دې د وجې نه حدیث کې دا راځي یو واقعه داسې ده او د هغې نه زموږ دپاره ډېر اهم ترین سبق دی مار ابن یزید رضی الله تعالی عنه هغه نه دا واقعه را نقل شو د هغه مان فرمایي وایي زما پلار یزید و هغې یو دینار صدقه وغوښتل چې یاره یو دینار صدقه کول وغوښتل چې دا د صدقه کمه وایي په جومات کې د یو کس سره کېښودلو او په جومات کې کله چې یو کس سره کېښودل چې یاره یو ضرورتمند کس به راشي او هغه له به ورکړی شي وایي دا مان فرمایي چې زه جومات ته لاړم او زه ضرورتمند وم نو ما ته هغه دینار څه هغې ما ته راکړو نو چې کله زه واپس کور ته رالم نو زما پلار ما ته دا خبره وکړه چې دا پیسې او دا دینار خو ما ستا لپاره نه و دا کړ دا خو بلکې ما د یو ضرورتمند سړي دپاره دا کړو دا تا واخیستل او قسم یې په دې خبره باندې وکړو چې ما خو ستا اراده نه وکړ نو مان فرمایي چې ما دا معامله چا ته ویوړه جناب محمد صلی الله علیه وسلم ته ویوړه او دا پلار مې بوتو وایي ما ورته خبره وکړه چې داسې قصه راغله نو جناب محمد صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ای یزیده تا چې دا څه نیت کړی دی نو هغه الله رب العالمین تا ته څه کړو هغه میلاو او مان ته دا خبره وکړه چې دا ستا لپاره ضرورت و نو بلکل دا ته څه کولی شي استعمالولی شي نو په دې واقعه کې زموږ لپاره د نیت خبره متعلق راووتله چې نیت څه څیز دی دا ډېر یو اهم ترین څیز دی نو پکار چې موږ خپل نیتونه څه کړو دا خالص کړو نو الله رب العالمین دې د دې واقعې نه چې کومه فایده میلاو شوه نو الله رب العالمین دې په دې باندې موږ د عمل کولو توفیق راکړي